زمونږ مخې ته هغه تصویر راځي یو مور لا خلک راغله ورته وویله مور ستا زوی چې کوم دی هغه قربان کړی شو ستا د سینې هغه ټوکړه ستا د زړه هغه سر چې کوم دی د هغه نه خلکو سر قلم کو هغه یې شهید کو مور ته تپوس وکړو زما زوی داسې څه ګناه کړې وه چې په هغه ګناه کې زما زوی هغه شهید کړی شو هغه د دنیا نه رخصت کړی شو مور ته په ډېر زیات سختو الفاظو کې چې کوم دی د هغې په ریاکشن کې جواب میلاویږي چې ستا زوی ډېر لوی جرم کو کم جرم یې کو هغه به د هندوستان په کوڅو کې دا نارې وهلې چې بټ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او په دې وجه باندې ستا زوی چې کوم دی هغه شهید کړی شو مور ورته جواب ورکوي که زما زوی دا جرم کړی دی که زما زوی دا چې کوم دی نو غلطي کړې ده د دې غلطۍ په پاداش کې زما زوی ته دا سزا ورکړی شوه چې هغه شهید کړی شو نو زه د دې خبرې لپاره تیار یم چې سل بچي الله تعالی ماله نور راکړه د دې نارې لپاره به زه خپل بچي هغه بیا هم چې کوم دی قربانوم نو چې کله په داسې حالاتو کې زمونږ پاکستان په داسې حالاتو کې زمونږ ملک په داسې حالاتو کې زمونږ وطن په مارز وجود کې راغلو نو بیا تاسو ما ته دا ووایئ چې دا خبره په کوم ځای کې لیکل شوې ده چې په دې ورځ باندې به مونږ باجې راخلو او باجې به چې کوم دی هغه غږو په دې ورځ باندې دا خبره په کوم ځای کې لیکل شوې ده چې مونږ به د رقص او د ګډاګانو محفل چې کوم دی هغه به مونږ